नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल मुमिनूना वल मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरूना बिल मअरूफि व यनहौना अनिल मुनकर व युक़ीमूना अस्सलाता व यु'तूना الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم سورة التوبة لسم پارا یوم نمبر آیت دی مکہ یتن کی د منافقانو قباحت او دهوی خدمت و انجام بیان شو اس پر آیتن کی اللہ پاک د مومنانو خدمات د مومنانو صفات او د مومنانو انجام و نتیجہ ذکر کی اللہ جل شانہ فرمائے مومنان سڑی او مومنان زنانا بازی دبازی دوستان فمکہ یتن کی د منافقانو فحال کہ بازی د منافقانو د باز اجزاء او پدیدے کی فرمائی بازی د مومنانو د باز مومنانو دوستان مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ پدیجے کی فرمائی کہ دا منافقانو کافرانو خپل منزی دوستانا دا دنیا دا لالچ پتور دا دنیاوی اغراضو او دنیاوی منافعو پبنا دا منافقانو کافرانو دوستانوی او دا دوستانا لگ وقت پوریوی دا زر ختمی زکا دوستانا چکل پلا لچ باندشوان و بیا وفا پکنی دیو دینا دا منافقان پزیکی اللہ جل شانہ فرمائی بعضهم من بعض دا منافقان بازی دا بازی نبی یعنی دیو بل دا جزن پشان او دا مومنانو دوستانا پخپل منس کی داد اللہ دا پار داد دنیاوی مقاصد و منافع دا پار نوی مومن کو دا بل مومن سر محبت ساتھ اللہ دا پار ساتھ مومن کو بل مومن سر محبت ساتھی دا دن دا پار ساتھ او دا محبت دا وفادار او میودار دی محبت کے وفاوی زکر چکم محبت دا دن دا خاطری دا برقرار پاتی کی او کم محبت دا لالچ پتوری دا لالچ حاصل دو پوری محبت بھی رستو بیا ختمی بنیادی محبت دا مومن دا بل مومن سر دا اخلاص پکا او دا یو مومن دا بل مومن سر محبت دا لالچ دا دا مسلمان شان مومن با دا بل مومن سر چمین ساتی دا اللہ دا رضا دا پارا بسا دا دن دا خاطر بسا اسلام دا خاطر بسا او کنا دا لالچ دا پارا شون دا محبت دا مسلمانین ان سبا دا مسلمانان محبتون تقریباً ٹھو دا لالچ دا حد پور آگے پوری تعلق ساتھی چی مقصد انہیں پورا کری اور چی مقصد پورا چی تعلق ختم یہ پی جنبنا ترکم پورے چی مقصد نہیں حاصل کری قدر کئی عزت کئی تعلق ساتھی غم قادی کلی لسم کئی کچھ مقصود حاصل شی لالچ حاصل شی داغین بعد بیا محبت مکر دا اسلام محبت
دینی محبت قرآن کریم کے اللہ پاک فرمائی مسلمان دبل مسلمان رور ولی دا در مرگ رور ولی دا لالچ پورنی لکه یو سړی چا سره کاروبار ته چې کاروبار کې لین دین ساتي تعلق وي او که کاروبار ختم شو لین دین ختم شو تعلق ختم دا محبت دا لالچ او محبت الله لپاره لکه مثال د طالب او د استاد محبت د یو دعوت تبلیغ والا ملګری چې لکه د سره لاړ ټول عمر د پاره خلک یاد ساتي دا زما سره تشکیل د دینی محبت یو سړی د سره عمره کې لاړ دا زما د سفر ملګری محبت دینی یو ملګری د سره سکول کې پاتې شو دا زما د کلاس ملګری اگر چې د دنیا په تعلیم کې پاتې شي او محبت د مسلمانې ساتي نو ټول عمر دا زما د کلاس ملګری دا ولی دا د مسلمانې علامه او کنه د لالچ یره د سر میکار کدا خړې بیکار سړې دا په پرې خو کار چې ترګې په پوری برقرار نو خسړې وي او چې لالچ ختم شو کار ختم شو دنیا پیدا ختم شو به موږ سره په خبرې دا سید دی علماء د مقتدیان خالد دا زما ډېر ښه مقتدیان محبت دینی وای دا زمون ډېر خو استاد دا زمون په جماعت کې استاد زمون له به جبر راکولې او زمون بچو ته به سبق خو بیا قدر کوي ولی زکه دا محبت دینی او کو محبت دنیوي یره د استاد څنګه له ټیم خراب کړي اسی میرا سکول کې پیسونه مختلف او دونه داخله او دومره جرمانه به غشته سبق په را قسم نه خو ټول ورځ به را باندې کرکټ کول خبري اور پسې زکه دا محبت د لالچ محبت د کلاس تر حد پورې لکه د سکول او د یونیورسيټي او د کالج نن سبا تقریبا ټول او بي لالچ محبت د دین محبت په دینی تمام شعبو کې محبت کله دین هر شعبه کې ملګرتیا هغه محبت خالص وي اخلک تر مرګ پورې ساتي دا بي لالچ وي دا د اخلاص محبت نو مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې یو مسلمان په بل مسلمان سره محبت الله د فارس او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو مسلمان چې بل مسلمان سره محبت الله د فارس دي په دې سره د مسلمان ایمان کامل کی الحب فی الله والبغض فی الله کافر سره دشمنی د الله د پاره او مسلمان سره محبت د الله د پاره دا د ایمان علامه دې سره د مسلمان ایمان کامل کی الله جل شانه دې موږ او تاسو ته د بل مسلمان سره محبت اخلاص نصیب بیا د مسلمان کار نصیب نو مسلمان کو یوازې کوم مسلمان نه د خدمت باندې امر بالمعروف وکړي نهي عن المنکر وکړي منځ وکړي زکات پور کوي د الله او د پیغمبر تابعداري چې کوم مسلمان کې داسې بدونه وي الله پاک په دې باندې رحم او د رحم مظهر د الله جل شانه الله پاک فرمایي دي مسلمانانو سره زد جنت وعده کو جنت ورکو جنت همیشه والی ورکو په جنت کې نعمتونه ورکو او د خپل رضامندۍ اظهار د الله جل شانه رضامندۍ دا په نعمتونو کې لوي او دا غین علاوه الله پاک د کامیابی سرټیفیکیټ ورکړي وذالک هو الفوز العظیم دا ټول کامیابی د مسلمان بس کوم تمام دنیا مسلمان ته ناکام وي الله وي چې مسلمان کامیاب او که تمام دنیا کافر ته کامیاب وي الله فرمای کافر ناکام کامیابی دا صرف پدې تبلیغ والا ملګری چې ودرېږي وې د دنیا او د آخرت د کامیابی خبره کینی تاسو کې سمات او کامیابی دین کې د دین خبره کې نو کامیابی صرف پدې کې په دنیا کې کامیابی نشته
د دنیا کامیابی د سترګو غړېدو پورې ده، خو چې سترګې پټې شوې تمام ډګرې سندونه ارسخت. او د دین کامیابی د الله پاک مخې ته به ودرې، بیا به کامیابی برقرار پاتې. الله دې موږ تاسو ته د دین کامیابی نصیب کړي. نو فرمایي والمؤمنون والمؤمنات، او مؤمنان سړي او مؤمنان زنانا بعضهم من بعض، بعض اولیاء بعض، بعضی دی دوستان دی د بعضی، یامرون بالمعروف دی حکم بکی خلق تا دنے کے، وینهون عن المنکر او دی بخلق منکی د گناہ، ویقیمون الصلاة دی بقائم بی منزنا، ویؤتون الزکاة دی بورکبی زکاة، ويطيعون الله ورسوله او دی بد الله پاک او د پیغمبر د الله تابعداري کوي. اولئک سيرحمهم الله، دا کسان دي زرد چې بدی باندې الله پاک خپل رحم کوي. ان الله عزيز حكيم، بشک الله پاک غالب او حکمت والا ذات. وعد الله المؤمنين والمؤمنات، وعد کړی الله پاک د مؤمنانو سره د مؤمنانو زنانو سره جنات د جنتونو تجري من تحتها الانهار، چې بهيږي لاندې د هغو د هغې د اونو نهرونه، خالدین فیها، دا مؤمنان به وي په دې جنت کې همیشه. ومساکن طیبة، او د ځایونو د اوسېدو د ښایسته، فی جنات عدن، په جنت د همیشه والي کې. ورضوان من الله اکبر، او د رضامندۍ د الله جل شانه د طرف نه چې هغه لویه نعمت د الله پاک او لویه رضامندي ده. ذلک هو الفوز العظیم، دا کامیابی لویه ده. واخر